السلام علیکم ملګرو دا آیم کویټا یو پیج دی تقریبا 5 لاک څه کم فالوورز دي دا یو نیوټرل پیج دی دغه یو سروې کړی د زموږ د سیاسي پارټیانو دغه سروې ریزلټ به موږ د ښکاره کوو چې کومه پارټي تر ګردو مخته ده او په دا پول کې به دا ته وګورئ دا یو څو ورځې له مخه دا سروې وکړه په دغه کې عمران خان دی نواز شریف دی بلاول دی مولانا فضل الرحمن صاحب دی خوشحال خان کاکړ دی اختر مینګل دی محترم مشر محمود خان اچکزی دی او نور هم څه پارټیانې دي دا د کوټ پیج دی ته یې وینئ مخامخ دغه سروې دغه سوي ده دا سروې دا پیج کړي ده دا خو نو د یو پیج دغه دی نیوټرل پیج دی مطلب سیاسي پیج نه دی د دغه پیج مطابق ته دا سروې وګورئ دا 5800 ووټ عمران خان صاحب اخیستی دي نواز شریف 488 ووټ اخیستی دي بلاول بټو 140 اخیستی دي دا نور به موږ د ښکاره کړو پر مخ چې دا نور څو اخیستی دي محترم مشر څو اخیستی دي او فضل الرحمن صاحب خو نو هغه به هم د ښکاره کړو مولانا فضل الرحمن صاحب 788 اخیستی دي خوشحال خان کاکړ تقریبا پر دریم نمبر دی 642 اخیستی دي د دغه پیج مطابق اختر مینګل 193 اخیستی دي محترم مشر محمود خان اچکزی صاحب 300 څو اخیستی دي 398 اخیستی دي دغه سروې دي تقریبا 75 لیکر 80% ووټ د عمران خان دي دا 7% دغه دی مولانا فضل الرحمن صاحب دی یا 8% 7% دغه دی د خوشحال خان کاکړ دی پر څلورم نمبر محمود خان اچکزی صاحب دی محترم مشر هغه تقریبا 5% ووټ اخیستی دي د 100% په تناظر کې نو دویم هم یو کوچنی پیج دی د زیارت پیج دی هغه هم د ښکاره کړو زموږ د علاقې د آیم کویټا پیج والی 4,65,000 فالوورز یو دا آیم زیارت بلوچستان دا یو پیج دی چې دغه څنګه دی ووټر دا مسلم لیگ نون دی هغه مسلم لیگ نون دی جمعیت علماء اسلام پی گروپ دی پی ٹی آئی دی پی ٹی آئی تقریبا 60 سے لے کر 65% ووٹ اخیستی دي 35% ووٹ جمعیت علماء اسلام اخیستی دي پر دریم نمبر خوشحال خان دی السلام علیکم ملګرو دا یو دوی سروې موږ ته ښکاره کړي دا یو خو ډېر غټ پیج والی آیم کویټا یو نیوټرل پیج والی او دا بل هم د کوچنی پیج 2000 فالوورز یو دا یو تقریبا 5 لاک فالوورز د کوټ یو نیوټرل پیج والی د یو سیاسي جماعت ذاتی پیج نه والی دا د بلوچستان خاص کر د کوټ شاوخوا علاقو کې دوی یو سروې کړی د دغه پیج مطابق چې په دغه کې کوم افراد دي دغه 5 لاک او په دا بل کې دا 2000 د دغه سروې موږ د ښکاره کړه زه نه یو سیاسي بیکګراوند لرم نه زما د سیاسي خبرې زده دي نه پر سیاست عبور لرم پر یو څو سمپل خبرو مو سر خلاصېږي کېدای شي له هغه سره ته اتفاق وکړي لا یې نه کوي او دا هر چا خپله رایه ده خپل سوچ یې دی دلته یو غټ سوال دا پیدا کېږي چې زموږ د بلوچستان او خاص کر د پاکستان په سیاست کې چې دا کمې موروثي پارټیانې والي چې نیکه یې پارټي جوړه کړې ده بیا یې زوی رالی اوس دا څو پارټیانو کې خو لمسیان هم دي د یوې پارټي کې خو کړوسی لا لګیا دی په دا پارټیانو کې یقینا هم که سړی نیوټرل تجزیه وکړي دا پارټیانو کې دننه جمهوریت نشته ولې موروثیت لا وخته په دغه کې راغلی دی بل څوک د دغو په مقابله کې راځي نه اوس دغه پارټیانې موږ د ښکاره کړلې په دغه کې به کوم پرست هم وي په دغه کې به مذهبي هم وي په دغه کې نورې
پاټیانې م ته یې ولیدلې. په دغو کې یوه پاټۍ مخته وله، یا د چا خوښه یا د چا نه خوښه، خو هر څوک خپل دلیل لري. هغه تر ګردو زیاته وله. هغه موروثي پاټۍ نه ده، نور کمزوریانې ډېرې دي. موږ به کوشش دا وکړو چې ځان به غیر جانبداره تجزیه به وکړو. تجزیه کاران نه یو، نه زموږ دونه قدر تعلیم کړی دی، نه زموږ دونه قدر ایجوکیشن دی، نه زموږ دونه قدر پر سیاست عبور شته. مګر په دا یوه شي مې سر خلاصېږي چې موروثیت دا پاټیانې تباه او برباد کړلې، او د دا ګردو لیډرانو قدر کوو، په غلط نامه یې څوک نه یادوو. د اختلاف هر څو قدر ګنجایش شته، باید چې موږ ذاتیات نه کوو، سیاسي اختلاف وکړو او سیاسي تجزیه وکړو. اوس څو عمر له مخه، څو ورځې له مخه په یو غټه پاټۍ کې زموږ په علاقه کې دا پاټۍ ډېره مضبوطه ده، په دغه کې انتخابات وسو. په دغه کې هغه خلک برته راغله، پلار و نیکه و زوی و لمسی برته هغه پاټیانې دي، هغه کسان راځي. اوس د دغه مین وجه څه شی ده چې دا زموږ سیاست دومره قدر ولاړی پر شا، دا کومې زړې موروثي پاټیانې چې وې، دا د دغې سروې مطابق او دغه که ته وکړې په بازار کې له یو چا زال وکړې، د هغو هم تقریبا د هغې سروې مطابق فکر وي، د هغه تجزیه وي، د هغو هم دغه طرح سوچ وي چې وروره دا پاټیانې د دغو نظریات مکمل طور پر اوس مفاداتو دونه لاندې کړي دي، تر مفاداتو دونه لاندې سوي دي چې په دغه کې دا ګرد عمر د مفاداتو دپاره جمع کوي. پخوا به انسانان خلک جذباتیان ول، سوشل میډیا نه وله، سیار طرح خبره به درته وکړه زه دا کوم او موږ به منل، خلک به منل. یو هم ساده سړی خود مني، نو په بیکګراوند موږ نه خبر چې دوی هلته کومې سوداوي کوي په لوړو ځایو کې. اوس دا ګډ شیان خلکو ته معلوم شو، او په دا پاټیانو کې چې کوم نظریاتي خلک پاته ول هغه تقریبا ووتل. اوس داسې یو څه کمزوري چې د هغو د ضمیر کمزوریانې وي، لیا هغه ډېر مفاد پرسته وي، هغه کې پاته دي، لیا چمچګان وي، هغه کې پاته وي، لیا ډېر تر اوسه لیا د علم کمي جاهلیت وي، هغه د دا پاټیانو حمایت کولی شي. غیر جانبداره خودداره سړی، باضمیره سړی، هغه اوس په دا طرح پاټیانو کې ډېر کم پاتېدای شي چې هغه دومره قدر د موروثیت شکار وي، د مفاداتو شکار وي، د هغو نظریات تقریبا ختم شوي. نو موږ خو د یوې پاټۍ کل کړ نه مخالفت کوو، نه موږ په چا سي بد ردي وایو، موږ خالي سیاسي تجزیه کوو چې د دغو ټولو وجوهات دغه دي. باید چې یو خودداره، یو باضمیره، یو غیرتمند سړی هغه دا تر الیا خو سیاست مکمل طور پر ایله کې، ولې زموږ سیاست اوس ډېر سر وشرمېدل. لیا د ده په نظر کې داسې غیر موروثي پاټۍ وي، هغه د دی چورت پر ووایي چې هغه د وفاق حکایه نیمګړدي ملاوي، وفاقي پاټۍ وي، او داسې لیډر ته وګوري چې هغه قومي لیډر وي، د ګردو قومو، د ګردو مذهبو، د ګردو صوبو اتفاق پر پیدا کېدای شي. که داسې لیډر د دوی په نظر کې نه وي، بیا باید چې دغه موروثي سیاست، دا 2 نمبر سیاست، دا کرپټ سیاست باید چې ایله کړي. ولې په دغه کې اوس یو چمچا سړی پاتېدای شي، لا ډېر مفاد پرسته پاتېدای شي. دلته موږ ګورو شاوخوا دا زموږ په علاقو کې دغه څه نظریاتي پاټیانې چې ولې دغه له هم که قوم پرسته دي، که مذهبي دي، هغو له هم غټ غټ بزنسمینان وراله، غټ غټ ټیکهداران، یا غټ غټ نور دا طرح کسان وراله چې هغه د پیسو پر بلبوتې پورې سیاست کوي، هغه د پیسې سیاست کوي، هغه نور ستا د کوچنیانو د مستقبل یو فکر نه دی ورسره. نو که خپل د خپلو آینده راتلونکو نسل خیال ساتئ، باید چې دا سیاست موږ ته خپله بدل کړو. دغه طرح 2 نمبر سیاست چې کرپټ بې ایمانه خلک پکښې دي، هغه موږ ریجکټ کړو. په پاټۍ کې دننه باید چې جمهوریت وي، پلار و نیکه و دانۍ باید چې جمهوري، عام خلک، ساده خلک چې هغه کروړپتیان و اربپتیان کرپتیان نه وي، عام خلک هم رامخته شي چې هغه د ښه سوچ د فکر خلک وي. اوس ته ګورئ دلته انتخابات کېږي، په هغه کې ګرد 2 نمبر بې ایمانه خلک برته مخته راشي. نو زما یو ریکویسټ دی، په ډېر با ادب، په ډېر دغه اختلاف وکړئ، په کمنټ کې هر څوک خپله رایه ورکړي، مګر زما دا یو ریکویسټ دی زموږ خاص کر زموږ له پښتنې سیمې او له بلوچستان والا چې وروره په سیاست کې
دا سیاست باید چې موږ ته یې بدل کړو. دلته دا یونټان ما لیدلي دي، دا یونټان له خپلو اکابرینو زه دا پوښتنه نه کوي چې هغه مخته تللي، که ایم پي وي، که ایم ان وي، که ناظم وي، که کونسلر وي، که بل دغه وي، چې دا دی اکاونټیبل کړي چې خانه ته پر کومه خوا روان یې، ستا پروګرس څه شی دی، ته اپنې منماني کوې، ته د غټو خلکو خیال ساتې، که د غریبانو فکر هم در سره دی. بل دغه نمایندې چې دي دا باید چې د یوې پارټۍ ځان نه کړي، دا د ګردې علاقې د هرې پارټۍ، د هر قوم، د هر علاقې، د ګردې علاقې دپاره راغلی. نو اوس دوی خپله رایه راکړئ چې دغه کومې سروې ما در ښکاره کړلې، د دا سروو په باره کې دوی خپله خبره وکړي چې کومه پارټۍ دغه زموږ موروثي پاچیانې ولې دونه شاته ولاړې، د دغه جواب ته یې راکړي. او زموږ د سیاست د برابرېدو، سیاست خو ډېر غټ کار دی، ډېر غټ دغه دی، بیخي ډېر د سیاسي موږ داسې اورېدلي دي چې دا سیاست بقول د دوی دا غټ د انبیاو لیا کړی دی، اصحابو کرامو لیا کړی دی، چې په هغه کې خدمت وي، په هغه کې د انسانانو د فلاح او د بهبود فکر وي، خیال وي. اوس خو سیاست دا ته راغی چې دا خالي تر بې ایمانۍ، تر دروغو، تر دولمبرۍ، یو د بل تر ذاتیاتو، تر دغه میدود سوی دی. نو ته جواب راکړئ چې دا زموږ سیاست د بلوچستان غا یا د پاکستان غا د موروثي پاچیانې ولې دا ته راده تر نزولي شکار شوې. وسلام.